الرحمن الرحیم جناب حسن صاحب او زما قابل قدر د پښتون جرنالست اسوسییشن مرګرو زما لپاره دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده، د اعزاز خبره ده چې تاسو نن راغلی زموږ په دعوت باندې. حسن صاحب ووایي چې دا دوه درې ځله مونږ شډول کړی خو په څه بعضې وجوهات باندې دا هغه کینسل شو. نو نن ورځ مونږ ټاکلې وه، بلکې پرون وه، خو پرون ستاسو هغه زیات هغه نو پرون ورم و، نن لږ موسم هم هغه دی، خو د هغې معافي غواړم. داسې هغه دی، خو دا چې تاسو ټول راغی ډېر ګرم جوشۍ سره موسم د خلکو نه هغه شانتې ایر شو. بهرحال دا ستاسو خپل کور دی او مونږ غواړو چې دا زمونږ یو بل سره رابطه ورځ په ورځ په دې کې اضافه وشي. د ملک حالات ورځ په ورځ بدلیږي او د جرنلسټ یو ډېر اهم کردار دی په دې ټول هغې کې، او پالیسي کې پالیسي مولډ کول، پالیسي په صحیح هغې کې پیش کول، دا د جرنلسټ یو اهم ذمہواري ده. نو په دې کې ستاسو یو ډېر کردار لوی کردار دی او موږ غواړو چې دا کردار تاسو په صحیح طریقې سره هغه کې تاسو نه موږ یې زده کوو ډېر، ځکه چې دلته تاسو ناست یې ټول ملک حالات ته ګورئ. دا مونږ کو دلته د پښتو پښتانه یو، پښتو وایو، خو ځان به دلته د ملکي حالاتو هغه خپل به یو تقاضې دي، هغه به مونږ پوره کوو په هغه لحاظ سره. دا بله خبره ده چې د خیبر پښتونخوا کې چې څه کېږي نو هغه شانتې د هغې پروجیکشن چې دی په نیشنل میډیا باندې هغه شانتې پورټرې کېږي نه. بعضې چینل چې دی خیبر ټي وي دا د پښتو کم چینل چې دی هغه خو کوي، خو نور هغه شانتې پروجیکشن نه کېږي. او تاسو به کتلي مې چې ډېر خلک په دې باندې هغه موشي چې هلته یو لویه واقعه وشي او هغه دلته په ټي وي باندې یو سیکنډ دوه ته وښولي شي او بیا هغې نه پس د هغې هغه بیا په هغې باندې بیا نه ښکاري، او چې بل ځای کې وشي نه د هغې ته بیا ډېر اهمیت میلاویږي. نو په دې لحاظ سره زمونږ هلته ایشوز چې دي نه هغه هم په صحیح معنو کې دلته د هغې پروجیکشن نه کېږي، او موږ غواړو چې دا د دې پروجیکشن وشي او خپل منځ کې هم چې کېنو چې یو مختلف ایشوز ما یو اتفاق رای پیدا شي چې او دا ایشوز زمونږ دي او په دې باندې دا مخکې وتلل پکار دي. نو تاسو به مونږ ته فیډبیک راکوئ او مونږ به تاسو ته فیډبیک درکوو. نو په دې طریقې سره به دا سلسله چې دا مخکې بوځو. زمونږ هم دا خواهش دی چې مونږ ټول د هزاره یون جرنلسټ چې دي نو هغوی سره هم زما رابطې شته. مونږ دوه درې ځله دلته راغلي دي، هغوی مونږ سره هغه شوی دی، انټریکشن شوی دی. خو بهرحال د هر یو علاقې دلته اوس د مختلف اضلاع د مختلف ریجنز د علاقې خلک دلته موجود دي د سیمې، نو هغوی ته د خپل علاقو هغه حالات معلومي، د هغې پروجیکشن او ورسره د ملک چې څه صورتحال دی نو په هغې باندې روشني اچول دا رڼا اچول دا زما په خیال زمونږ ټولو فرض دی. او زمونږ چې کوم مسلې دي خاص کر دا دوباره په دې زمونږ په دې سیمې باندې د دهشتګردۍ دا سلسله شروع شوه، دا بله دا دوه ورځې مخکې چې کوم واقعه وشوه ډېره سنګینه واقعه وه، او د هغې نقش چې دی او د هغې ذهن دا یو ذهن هغه کړی دی چې دا څنګه داسې لوی واقعه وشوه. او خاص کر تاسو ګورئ نو د پولیس فورس چې دی نو دا یو زما په خیال د هغوی یو
پورا مکمل سټریټجی ده چې دا پولیس فورس چې دا فرست لاین اف ډیفنس دی دا اریو هغه د ټیرریزم خلاف هم دا اریو هغه خلاف فرست لاین اف ډیفنس دی چې دا ولا مفلوج کو او هغه طریقې سره با چې دا مفلوج شینو افراتفری پیدا شي په هغه کې په یو علاقې کې یا په یو ملک کې نو په دې لحاظ سره مونږ لپاره دا دی چې د دې صحیح نشاندهي وکړو او په دې لپاره چې څه پکار دي او کوم طریقې سره دا مخکې بوتلل دي نو چې ملک امن او امني نو ترقی موږ کولی شو چې امن نه بیا خو ترقی نشو کولی دغه څه کو سیاسي کشمکش زیاتی او په ملک کې پولرایزیشن زیات شي نو دغه اثرات هم په دې هغه باندې پروزي په معیشت باندې پروزي او خاص کر بیا د ورکوټو صوبو او د هغه صوبو چې کوم پاسمانده دي هغه باندې دغه زیات اثر کوي او دلته دغه اثرات د ګرانه اثراتي او په دیر کې یا په پاړچنار کې یا په د غریزي علاقې کې دغه نه زیات مزید اثرات هغه او غربت کې اضافه کیږي نو د دې شیدونو پکار دی چې مونږه ټول په دې باندې خپل یو نظر دا شانت وساتو او مونږ غواړو چې الته په صوبه کې په د مختلف مسلو باندې سیمینار وساتو او تاسو ته الته دعوت درکو چې را پاره کې راشه تاسو خپل خیالات اظهار وکړئ هغه په دې لا اینڈ آرډر باندې په دهشتګردۍ باندې نور څه مسلې دي زموږ هغه باندې چې دا یو سلسله همدغه شانته جاری دی ډېر اثرات او زما طرفه خو دا دعوت ته چې په میاش کې وای نو په میاش کې یو داسې ورکوټه غونډه هغه کولی شو یو بل سره په دې باندې په مختلف ایشوز باندې خبرې کولی شو او دا غیر لپاره تاسو سره مشران دلته تاسو هغه ناس یو ډېر ښه مشران دي او ډېر قابل قدر دي زموږ لپاره چې ځکه زموږ هم ډېر عزت کوي او په هر یو هغه کې یو ښه پروجیکشن د ټولو د پښتنو د لیډرشپ دوی ادا کوي نو دوی به مشورې راکړي پکې دلته وایا سیمینار کولی شو په مختلف ایشوز باندې چې زموږ خپل یو پروجیکشن وکړو د خپل صوبې د مسلو د خپل صوبې مشکلاتو چې هغه به څنګه مونږ حل کوو مونږ په دې هغه کې وفاق کې څه جګړه نه غواړو خو مونږ غواړو چې هر یو کو زموږ حق کېږي هغه په دلایلو سره هغه زما خو همیشه هم دا هغه چې دلایلو سره خپل حق اغشتل پکار دي څه په جنگ جګړه باندې دا کار نه کیږي او نه چته شوي دي نو چې خپل هغه مونږه په صحیح مانو کې هغه وکړو نو زما په خیال مونږ خپل هغه حاصل لولو شو په دې کې اوس دا لویه مسله زموږ د فاټه د مرجر نه پس چې کوم حالات جوړ شوي دي او هغه کې کو دا ریسورسز په باره کې دي کوالته د ترقۍ باره کې دي یا د مرجر چې نور چې کوم مسلې دي په هغې باندې نو موږ خو مخکې نه ویلو چې یاره هلته داسې حکومت پکار دی چې هغه په دې مسلو باندې پوهېږي او هغه دا حل کولی شي نو دې لپاره ځکه چې دا چې څه وخت کې دا مرجرم کې د سنسیب دي ټول د پته ده نو دې کې یو هغه داسې و طبقه داسې و چې هغوی غوښته دا مرجر یو داسې و چې هغوی نه غوښته نو موږ نه غواړو چې کو هلته حالات خراب شو چې هغې خلکو ته تقویت ملو شي چې یاره ګوره موږ خو وایي چې دا حالات دا مرجر چې دی یا دا کامیابېدی نه شي نو اوس دا یو هغه حقیقت دی شوی دی د هغې لپاره کوشش پکار دی چې دا په صحیح معنو کې مخکې لاړ شي او د پښتنو دا سیمه چې ده دا ترقۍ په لاره د خوشحالۍ په لاره باندې مخکې ګامزن شي نو دې یو څو خبرو سره ستاسو بیا مشکور یم چې تاسو د غرمې ټایم کې ستاسو کارونه ډېري مختلف هغه پروګرامونه
پریس کانفرنسونه وي سیمینار دي او تاسو بیا هم ډېر مشکور یم چې تاسو راغلی او موږ سره دا لږ وخت تېر کړ ان شاء الله تعالی دا سلسله به همدغه شانتې موږ مخ پر وړاندې بوځو ډېره مننه